پخوا زمانه کې یو مچیمارو د کبانو ښکار په اراده راووته، سیند غاړې ته لاړ او جالې اچولې د کبان نیسي، خو طالبان د سیند په غاړه ناست دي، زوړ سبق زوتی. طالبان یو بل ته وي خنثی مشکل څه شی دی؟ وی دا هم نر دی هم ښځه ده. وی که دی مړ شو نو دله به غسل څوک ورکوي؟ نارینه که زنانه که تیمم به وله کېږي. که دی نابالغه مړ شو نو جنازه کې به څه وایو؟ اللهم اجعله لنا که حالنا. که پلار یې مړ شو دله به د هلکانو میراث ورکوو که د جینکو میراث به ورکوو. طالبان زوړ سبق اړی د مچیمار اتفاقا خبرې اورېدې، دې کې جال کې یو مزیدار کب راغی چې راپورته یې که ورته یې وکته نو ډېر ښکلی ورته ښکاره شو. وی که په بازار یې خرڅومه خو لږې پیسې کوي، خو که بادشاه له مې تحفه کې یوړه خوشحاله به شي، ډېر انعام به پرې راکړي. جوړ زر زر جمدي یې کب ورسو بادشاه ته، وی ډېر ښکلی کب په لاس راغی، تا له مې تحفه کې راوړه. بادشاه حکم وکړه، وی 2000 اشرفې دله انعام کې ورکې، د سرو زرو روپۍ اشرفې 2000 یو بوجې کې ورته واچولې، وی دا واخله. خوا کې یو کنجوس وزیر ناست و، وی خو له 70 روپۍ به دې ورکړې ده، دونه نه دی، خو زه له 70 به دې ورکړې وی. نو 2000 اشرفې خو ډېر شي دی. هغه ورته زه بادشاه یم او له 70 ما سره مناسب نه دي، نو ځکه مې 2000 ورکړې. نو دا وزیر ورته پس چل ولې ته اخلم نه واپس؟ وی ځکه هغه شی شوی نه دی. نو وزیر دې مچیمار ته چې مچیماره دا تا چې کم کب راوستې نو که دا مذکر وي نو دله مؤنث پکار دی چې جوړه ورسره برابر کو، که دا مؤنث وي دله مذکر پکار دی چې جوړه پوره شي. او که ته وایې چې زه نه پېژنم چې مذکر دی که مؤنث، دا شی واپس واله موږ له خپلې پیسې را. نو هغه ورته وایي صاحبه دا خنثی مشکل دی، هم نر غواړي هم ښځه، چې څه دی وله پیدا کړه لګي ورسره. باچا په دې جواب ډېر خوشحاله شو، وی یو 2000 وله نور یې ورکې. نو وزیر خو چې 2000 ته واپس علم هغه ته 4000 شوې، چې بوجې کې ورته 4000 روپۍ واچولې او د داسې بورې راس په اوږه راواړوله، 1 روپۍ ته ښکته پرېوته، جوړ زر یې بوجې کېښودله او ښکته شو، روپۍ راواخېسته، په لمن یې پاکه کړه او د خولې ته یې نږدې کړې او چپ یې ترې وسته ښکلې کړه. نو دا وزیر ورته پکار شوې بخیله، خو 4000 اشرفۍ دې واخېست، دغه ډېرې وې، که دا یو پرېوته نو بل چا به ځان لره اوچته کړې وه. دې ورته وایي روپۍ ته په دې حیثیت نه یم راښکته شوی چې دا روپۍ ده، په دې حیثیت چې د باچا سلامت د لاس انعام دی، او په دې حیثیت مې ښکل کړه چې د باچا نوم پې لیکلی، ځکه مې ښکل کړه. باچا نور خوشحاله شو، وی یو 2000 نور یې ورکړې. ګوره دې مچیمار د طالبانو خبره لږ ساعت اورېدلې ده، 6000 اشرفۍ ورته میلو شولې. که تا نن د عالمانو د طالبانو خبره په مینه واورېده چې تا ته به الله څونه اجر او انعام درکړي. نو د دې عالمانو خبره په مینه اورېدونکي شه او مستمعا، نو ته به زنده باد شي، او که نه عالم شوي نه طالب شوي او د اورېدو مو کم نه ده، نو کم از کم اخري درجه او محبا د دې طالبانو او د عالمانو سره مینې محبت والا جوړ شه، نو ته زنده باد. ولا تکن الخامسه، ګورې 5 نه شي، 5مې درجې ته وانه وړې، او که 5مې ته ووړې نو فتهلک، ته به هلاک شي، ته به برباد شي. نو خدای په 4 درجو کې لره، او د 5 نمبر نم خدای وساته. دا 5 نمبر څوک دی؟ ان تبغض العلم واهله. 5 نمبر هغه دی چې علم سره هم بغض دی او عالمانو سره هم بغض دی، دقه هغه 5 نمبر دی. نو خدای هم عالمان کا، خدای هم طالبان کا، او د دوی خبره په مینه اورېدونکي، کم از کم د دوی سره محبت والا. نو علما اولیاء الله دی، دوی به الله جنت ته بوځي، او دا عوام الحمدلله دوی د عالمانو سره مینه کوي، د دې محبت د وجې نه به الله دوی سره یو ځای کړي، ځکه چې پیغمبر علیه السلام فرمایلي المرء مع من احبه. څنګه دلته په مینه یو ځای، دقسم الله جنت الفردوس کې یو ځای ساته. سبحان ربک رب العزة